ستاسو په فرمایش باندې مې سجی جوړه کړه. تاسو ویل چې سجی طریقه راته وښیه او چې زه دې سره یو مزدار خبره ته کوم چې ما فز د فسجی جوړه کړې و کنه نو دا کوکر کې شیټ کې ټولې اوبه جوړې شوې. تاسو ته دا پته ده تاسو ته مخ ته شیر کوم دومره اسانه طریقې سره مې جوړه کړه بغیر اوون نه بغیر هور لګولو نه بغیر تنور نه. دا خو اکثر چې لکه د ګیس تنور چا سره یې غیله ډیره اسانه شي. نو دلته بس یو چرګه واخلي پیله هغه خولي وینځي بیا اوبو کې مالګه او سرکه واچوي او دا پکې پرېږدي داسې یو 10-15 منټې پکې پرېږدي چې دا پکې دې کې کومه دا وینه وي دغه بیا زه مالګې باندې هم ومږم مالګې لاس کې چوم دې سره دا ډېره ښکلې صفا شي که نه او د دې نه بوی هم لاړ شي. نو بس بیا ورته مسالې جوړوه. مسالو کې چې دی هېڅ ګرانه نه ده. ما خو دلته ځوړنده که مایل چې ایکسټرا اوبه ترې نه لاړ شي یو 15-20 منټ مې دلته ښه بېغمه ځوړنده کړې وه. دا مې ورسره چالاکي کړې وه. نو مسالو کې چې دې کې کمې مسالې لګي ګڼ تاسو به وایئ چې دې کې څه ډفرنټ مسالې لګي. هېڅ پکې ډفرنټ نه لګي. لږ وګورئ سور مرچکې شو د کټوۍ مساله شوه کورکمان شو اور زیره پاوډر دنیا پاوډر مې یو ځای جوړ کړي هغه هم دي او مالګه شوه اور ادرک شین مرچکې او دغه مې ټکولې ده اوږه او دا سره چې دي دا پکې تاسو ته سور رنګ ښکاري. امون زردي کلر کې کم رنګ نه اچو هغې کې ما ریډ کلر واغستو لږ شانتې تاسو که پکې نه ماچوي خیر دا کورکمان چې پکې واچوي سالن مساله هغې سره هم کلر ښه راځي. ښه دی کې ما ماسته واچول تاسو سره که نیمبو وي خو ماسته پکې ماچوي د نیمبوانو 4-5 نیمبوانو جوس کې دا مساله جوړه کوي او بس په دې ولګوي ډېره بیسټ وي. خو ما نیمبوان راغوښتي خو لا اوسه پورې نه دي راغلي. نو سرکه مې پکې لږه شانتې واچوله او زه خو بس بیکار ته صبر نه کوم چې دا به 100 غنټې زه एकदम 2-3 غنټې به एकदम نو چې 2-3 غنټې پس ما نیمبوان راشي فایده څه شوه او دې کې به کټس خامخا ولګوي دې چرګه کې تاسو ته ښکاري ما پکې ډیپ کې کټس لګولي دي. نو بس اوس باندې باندې ما مساله ولګوله هر طرف ته پې ولګوي. دا ماسته ما ځکه تاسو ته ویل چې د ماسته اوبه ډېرې زیاتې پرېږدي او نیمبو چې دی هغه لږې شانتې اوبه وي. نو بس دلته 2 غنټې پوره شوې چې 2 غنټې پوره شو تاسې 3-4 غنټې مرکولی شي چې درسره وي. ښه دا کلای شیټ ما چې دی پوره شیټ اغوستی تاسو دغه شانتې بل شیټونه هم اغوستی شي مارکیټ کې اسانۍ سره ملاویږي. دا مې راواغستو او دا مې کېښو او دې کې به اوس موږ دا د چرګه چې ده که نه دا به پکې کېږدو چې لږ ارام وکړي. ښه ښکلې دا ټوله مساله مې سره ور واچوه. ښه چې ما کله فس دفعه پخ کړې وه نو هغې کې ما نه دا غلطي شوې وه چې دې شیټ کې ما سوري نه و کړي که نه نو هغې کې بیا ټولې اوبه جمع شوې وې. وګورئ او دا خپې ورته وتړېسي نو ونه تښتېدا نه چې تاسو یې کېدی او تاسو چې راځي چرګه نه وي بیا. نو دلته مې وله خپې وتړلې اصل کې د تړلو وجه دا ده که نه چې دا بیا ماتېږي نه کولاویږي نه ډېره ښکلې جوړه شي غونډه غونډه. نو بس اوس وګورئ اوس به داسې کوو چې یو کوکر راواخلئ کني پتیله راواخلئ کوکر کې به زه لاندې سټینډ کېنم تاسو پکې کټورې مې ښې شي جامګې سي او دغه وکئ اوبه پکې واچولې ما داسې یو نیم چې دا سټینډ پکې ډوب نه او نو ګورئ دا مې پکې کېښو. اوس به دې شیټ کې داسې سوري وکړو. سوري کول مقصد دا دی چې د دې چکن نه دا خو په باب کې پخېږي مطلب لوګي کې نو د دې چې کومې اوبه یې ایکسټرا د دې مسالې والا ماسته هم اوبه کافي پرېږدي نو چې تنه لاندې ځي کوکر ته چې تنه ځي نو دا سوري پکې دې شیټ کې داسې وکئ. او که تاسو بل شانتې سټینډ وي هغه یو سټینډ دی د جالۍ په شانتې په هغې باندې خو که ورته دا کلایي کېنم دی بیا هم زه خیر دی همدغه شانتې او دلته بله ما ورکو 8 منټ پریشر ټوټل یې ما نه 10-11 منټ وایس ویلې چې 2-3 منټو کې دې ګیس ونیولو او بیا چې دی د پریشر د چې څنګه یې پیشه شروع کړو ما وله 8 منټ ورکو. 8 منټ پس به وګورو ولې چې 8 منټ نه زیات زه ځکه نه ورکوم چې دا بیا ډېر زیات نرم شي او موږ به دا لږ هور دغه هم دې له ورکوو. بس دلته یې روباسئ اوس سیخ پکې دننه کوي یعنې سیخ مې پکې واچولو او اوس یې په ګیس باندې دغه کم که تاسو وایئ چې دا ګیس چې دی دا ښه نه زهریلی نو د دې فکر یې مه کوئ دا مونږ خو تاسو له بیا هور ولګوئ په چت ورته ولګوئ کني چت مو نه ګلی باندې ګلی کې ورته هور بل کوي لرګي راغونډ کوي داسې پې لږه یو 5-6 منټ یو سایډ چې دی که نه داسې 2-3 منټ پوخ کوي لږ شانتې دا محنت دی خو دومره زیات هم نه دی او دې کې خیال کوئ چې تاسو نه دا مات نه شي که تاسو دا چرګه ډېره نرمه وه نو تاسو نو به دا ماتېږي نو تاسو داسې وکړئ چې په دې ګیس والا ما که سټینډ کېدی یا کوکر کې چې و هغې د پاسه یې کېدی په دې هور لکه طریقې کول وي که نه دې سره د دې دا غوښه چې دا داسې اوچه اوچه هم شي او مزېدار شي. ښه بیا ور باندې ما کوکینګ آیل ولګولو کوکینګ آیل تاسو هور نه مخکې هم لګولی شي چې په هور ما نیولې وه که نه خو خیر زه به اوس دې له دم ورکوم نو دا به هغې سره لږه دا جوسي شي او کړایي مې مله غوړه که کوله مې په ګیس کې خو ما چې دا کوله بله شي د دې کولې لوګي ورکول ګورې ضروري وي چې دې کې دا خوند مونږ راولو چې دا په لرګي پخ شوې ده. د دې کولې مقصد دا دی او کوله هیڅ ګرانه نه تاسو بس یې څه کې مرکوټي لوښي کې کېدی کلۍ کې کېدی خو چې دا بله شي د پاسه پې تیل واچوئ چې کم یو تیل هم یو ډکن پې کېدی چې دننه پکې ښه لوګې شي په نري ګیس مې کېښوه دم باندې دلته به دا یو 15 منټه داسې دم ورکوم. د دې دم ورکولو مقصد دا دی چې دې کې دا خوند هم سم لاړ شي
او چې دا نورم سافت شي، مطلب چې هغه کوکینګ آیل په مال ګولیو کنه چې هغه جذب کی. نو بس دلته سافت شو، دلته سجی تیار شو. دومره مزیدار سجی وی کنه او اسانه غونه طریقه ده، ګرانم نه ده. بس دې ذکرو باسي کروجو سره خوري خلا خون کوي، کچو سره خوري خلا مزه کوي، او کنان سره خوري ګرم ګرم نان مترو واړي تنورې روټه او مستو چټنی وسره ګوره هیر نه کوي. مستو چټنی شو، نیمبو شو، اوس نیمبوان راملو خیر ده اوس هم کار چلیږي کنه، ځکه چې نیمبوان خو پاسم نم په خامخا چیږي، بس نیمبوان په واچوي او خمزدار او خوري. نو دې کې څه ګرانه خبره وه نه وکنه. ته تاسو ماته ډیر ویلو چې سجی جوړه کمال چې راځي چې په اسانه طریقه او په اسانو لفظونو مې پوي کما. پیله ځل چې زما غوته جوړوي نو پورا سم بني، دویم ځل چې جوړوي نو ډیره خبي، دریم ځل چې تاسو کله دا جوړوي نو دا سه پرفیکټ وي چې دکانداران بم رستو پرې دی. دا په هر شي کې ګوره دا خبره ای استادي غواړي، استادي کول سره راځي.